او په مشهور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقصد پیش کاو او د هغه مقصد په خلاف کې تقریبا 11 کسان دي یا 12 دي او دا خلق په د مکه لارې تقسیم کړي د مکه لارې تقسیم کړي چې د محمد علیه السلام خواته نو څوک را نشي او خلق ته आवाज کولا تغتروا بهذا الخارج او مل منو تاسو په دې لارې باندې مکه معظمه تر روانه وي دسه یو سړی با تاسو مخې ترازی چې د مکه معظمه به بهر پلار کې ولاړی خلق ته आवाज کوي ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دس یو سړی بتاو سلار کې مخې ترازی هغه بدا خبره کوي چې قولوا لا اله الا الله دا قیده وساتي چې د الله نه سوا بل څه مشکل کوشا نشته ده تفلحوا کامیاب بشي دس आवाज به کوي خو اے خلقو اے راتن کو مسافرو ملمنو واوري لا تغتروا بهذا الخارج دا سړی چې د مکه معظمه نه بهر په لار کې ولاړل چې په دې سړی دوکه نشي دا غلط سړی دی قران کریم د دې تعبیر کړي په مقتسمین سره د مکه لارې تقسیم کړي وي جناب رسول الله سلام ته څوک نرا پرې خودا رب العزت دا قسم خلق چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کې ولاړو نو الله ملکلو شر المیتا په ناکار مرګ باندې ملکلو څوک په جنگ بدر کې ملکلو څوک په لارو د مکه کې ملکلو الله مردار کړ په شر المیتا سرا عرض دا دوستانو دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام یو مقصد پیش کړل دی یا لیت بینی و بین الله عامرو یا لیت بینی و بین الله عامرو بینی و بین الناس خرابو هاي چې زما او د رب په منځ کې تعلق قائم شي کله مخلوق تعلق کټ شي نو پروا نشته ده دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مقصد صحیح پیش کا دغه انبیاء مرګري چې په مقصد کې کومو نو دا په دنیا کې الله کامیاب کړه د هر صحابي نوم چې څو ذکر کوي رضی الله تعالی عنه الله دې د دې صحابي نه رضا شي کله کله صحابي په باره کې وي کرم الله وجهه الله دې مخل عزت من کی دادو حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک خصوصیت دے چې کرم الله وجهه او وجداوا چې حضرت علی رضی اللہ عنہ د خوارج مخالفو خوارج ویلو سود الله وجهه الله دې حضرت علی مختک توڑ کیا غو د خیره کړي بلکې د مبارک الفاظ رال چننا سود الله وجهه دے بلکې کرم الله وجهه الله دې مخ منور او عزت من کی